بسم الله الرحمن الرحیم. په ما باندې ډېرې سختې تېرې شوې دي. زما خاوند پوډر دی، زما 5 بچي دي او زما د خاوند دا 9م کال دی. ایس هم څکي پوډر هم څکي. په ما باندې د مرګ حمله وکړي او وتښتي. زه بې ما خپل ګاونډیان بوځي، زما پټۍ او هر څه وکړي او بس په ما باندې ډېره زیاته سخته ده. بس زما هم نور وس نه کېږي، زه یې پولیسو له ورکړمه. بس اوس مې په جیل کې ورکړی دی. بس په موږ باندې د مرګ حمله کوي او تښتي او زموږ ژوند ډېر زیات سخت دی. دا خو ستاسو دویم خاوند و، مخکې خاوند سره ژوند څنګه و؟ هغه سره مې ډېر ښه ښایسته ژوند تېر شوی و او دا چې مې کړی دی نو بس دا نشه کوي او بس په ما باندې غوزار کوي، به مرګ حمله رامانې وکړي او بیا وتښتي. تا ته کومې وسوسې، کومه یاره په کور کې چې دی په کور وي؟ بس دغه یاره وي نو بس دا د شپې غوزار په ما باندې کوي. که تبر لاس له ورغی، که چاړه لاس له ورله، بس په ما باندې غوزار کوي او تښتي. او بچي دې څه پریشانه کوي؟ بس بچي مې ټول جاړي او بس بچي مې ټول خپي او دا نو کور ته څه خوراک سره وړي نه څه. بس تېرې زموږ نه د نشې پیسې غواړي، وایي موږ له پیسې راکړه چې زه پرې نشه وم. تاسو دې نه خورئ خو ما له نشې له پیسې راکئ. نیډز ارګنایزیشن خو د دې علاج معالجه وکړي بیا نو ښه به یې که نه چې وي که زموږ خو ورته هېڅ وس نه کېږي. ته دا وایې چې علاج هغه کوي که نه؟ او نو ولې زه خو غواړم چې د ده علاج وشي او نو بس د ده نه موږ ته ډېره خطره ده دا ته کور غواړې کې. خو علاج له به ته قابو کړي چې دا به علاج له بوتلی شي. نو بس جیل کې دی نو بس چې د جیل د طرف نه چا وله علاج وکړو او بوتللو. نو مخکې دې علاجونه کړي دي؟ نه نه مخکې نه علاج نه دی کړی. نو ستا ګټه وټه بیا څه وي؟ زما هېڅ ګټه وټه نشته دی. بس د الله سرې ته ناست یو نو ماشومان بچي مې دي، روټۍ خو غواړي رانه. په دې حالاتو کې ته په بچو سبقونه هم دی؟ په دې حالات کې زه سبقونه مې هم زه یم چې دوی هوښیار شي، دوی څه وپېژني. موږ خو ټول عمر سختې تېرې کړې، واله مو خوړلو، موږ خو هېڅ ژوند هم تېر نه کړلو. زه یم چې د دوی ژوند ښیي. نو اوس بچي به سویم سم دغه کې سبق وایي؟ نو بچي مې یو 9م کې د لور مې او مشره لور چې مې دغه 14م کې شوله او زامن مې ماشومان دي له